داسې عجیبه خلک چې عقل به دې حیران شي چې د دې خلکو نه انسانیت چرته لاړی، د دې خلکو هغه مسلمانی چرته لاړه. اوس دا دی چې موږ او تاسو په دې ذهن کې مختلف دا اشکالات او دا خاص کر دا نور خلک زموږ په دې ذهنونو کې دا اشکالات پیدا کوي. او د ټولو نه اول که داسې څه مسله راشي نو موږ یې زر په مولیا نه ورواړو، مولیا دې لاړ شي که نه نو د دې جنګ او د دې دغه دپاره چې تکلیف دپاره مولا دی او د مزو چرچونو دپاره ته ځان ته مسؤلون ته نو زر موږ مولا ته چغه کو، مولا دې لاړ شي، مولا دې دا وکړي، مولا به دا کوي. نو ولې ته ځان ته انسان نه ویسه په اولني فرصت کې، په دویم نمبر باندې ته ځان ته مسلمان نه ویسه، په دواړو تقاضو سره دا خو هم ذمواري ګرځېږي. مولا به رځي نو ته به نه ځي. اوس دا دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله چاله د وس او د طاقت نه زیات تکلیف نه ورکوي، هر سړی په خپل وس باندې پړ دی. اوس هلته کې تلل لارې بندې دي. دغه ذمواري د حکمران طبقې ده چې حکمران طبقه په دې باندې ایکشن واخلي، د مسلمان سره مدد وکړي. کله چې زلزله راشي او سیلاب راشي دغه دپاره ریلیف فنډونه راځي، نو د دغه مظلومو مسلمانانو دپاره خو یو اسلامي ملک هم ریلیف ورنکو، یو مسلمان ملک هم ورسره مدد ونکو. حالانکې د فلسطین ځمکه دا په جزیرة العرب کې راځي او د نبی علیہ السلام تاریخي الفاظ دي چې تاسو یهود دا د جزیرة العرب نه وباسئ، اخرج اليهود من جزیرة العرب. نبی علیہ السلام تاکیدی حکم کړو چې یهود دا د جزیرة العرب نه وباسئ. نو دا د مسلمان حکمران چې څومره په دنیا کې دي او خاص کر د عربو چې څومره حکمران، دا د هغوی فریضه ده، دا د هغوی ذمواري ده چې د جزیرة العرب نه یهود وباسي. او دغه یهود څوک دي؟ یهود یو خونخوار، د هغوی مثال د خونخوار زناور دی، مخکې مې مثال ذکر کو. دا یو خونخوار قابضین دي چې د مسلمانانو په دغه خطه باندې قبضه کړې ده، د مسلمان سره احساس نشته دی. نو اولنی په توګه کې خدا د چې د حکمران الته کې تل د هغوی سره مدد کول دا د حکمران طبقې ده. عام مسلمانانو دپاره کم کارونه دي؟ د عام مسلمان دپاره یو مسلمان به وایي یاره زه خو تلی نشم. ټیک ده تلی نشي، ستا په ذمه چې کم کار ته خو هغه د خپل وس مطابق خو کولی شي که نه. دعا خو ستا په وس کې د نبي علیه فرمایي په داسې موقعو باندې نبي علیه السلام د دعا تاکید فرمایلی دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دعا دا ډېر اهم څیز دی. نبی علیه السلام فرمایي په دعا سره هغه مصیبت، هغه تکلیف هغه لرې کېږي چې کوم راغلی دی، کوم مصیبت، کوم تکلیف، کومه پریشانی راغلی ده په دعا سره دا هم ختمیږي. او چې کوم لا نه ده راغلی راځي به الله تعالی په دعا سره هغه هم ختموي. نبی علیه السلام به تاکید د دعا چې دی اوږدې دعاګانې به یې کولې. دعا کې چې دی اهتمام پکار دی چې اهتمام سره دغه مظلوم مسلمانانو دپاره خو دعا کولی شي مسلمان که نه تلی نه شي، دعا خو ورته کولی شي، یو 2 رکعته نفل ورته کولی شي، لږ تلاوت کولی شي او بیا خو ورته دعا کولی شي. خو زمونږ د مسلمانانو نه هغه احساسات انساني تقاضې سره احساسات ختم شوي دي، مسلماني هم ترې ختمه شوې ده. په دې سوشل میډیا یو عجیبه بعضې مسلمانان به دعا کوي او داسې بېهوده خلک به پکې په هغه باندې به اعتراض کوي یاره د دعا څه ضرورت دی. بعضې به پکې وایي مړه وایي مه کوو، مسلمانان ډېر شي، داسې ذهنونه خلکو د معاشرې جوړ کړي دي. مړه وایي مسلمانان ډېر شي مه کوو چې لږ کم شي. حالانکې نبي علیه السلام ته چې مسلمانان ډېر شي او د مسلمان خبره یو پکې لګوم مړه وایي زه په دې خپله مسلمانۍ کې زه چې زه هم ورسره لاړه شم، ملګری شم، یهودي شم ورسره. نو د بعضې مفتیانو په دغه څه چې تا اراده وکړه ته خو د اسلام نه خارج شوي، داسې ذهنونه د خلکو جوړ شوي دي. په دعا باندې مکمل رد کوي. مړو د دعا څه ضرورت دی او دعا نه هېڅ نه جوړېږي. نبی علیه السلام فرمایي د دعا نه څه جوړېږي. نبی علیه السلام فرمایي په دعا سره هغه تکلیف لرې کېږي چې کوم راغلی دی، په دعا سره هغه تکلیف ختمېږي چې کوم لا نه دی راغلی. او ته په دعا څه ضرورت دی، دعا نه څه جوړېږي، د دعا څه پیدا ده. دا زمونږ د نوجوان طبقې ذهنونه دي داسې. دویم نمبر د مسلمان کار د مظلوم مسلمان سره مدد کول دي. که چېرې داسې یو ادارې والا څوک دغه وکړي چې
د مسلمان د مظلوم مسلمانانو سره امداد چې هغه موږ کوو الته کې موږ چې دې چاله ست طریقې کار سره وته الته کې رسایي کوو نو دا غوښ سره مدد کوو د خپل وس مطابق ځکه چې هغه مسلمانان انتهایی په دک در سره وخت رہی په یو کس نه کور زمون په خپل ځل کې موږ احساس را پیدا کوو زمون په کور کې مړې وشي زماري خاندان کې مړې وشي ټول خاندان څومره چې د پریشانای ټول خاندان پریشانای اول ته کې روغ خاندانونه ختم شو د یو کس د دوه کس خبره نه روغ خاندانونه ختم شو ماشومان کچ ماشومان بچي د نیم بدن پراتی ساګه د ملبو چې د لاندې نیم بدن د ملبي لاندې او نیم چې د بهري او چې وي احساس د مؤمن بنده په ځل کې ناراضي تا خو د زناور مخکې د زناور جون شو بیا چې احساس ور سره نشته دی چا سره احساس د لیدو طاقت نه کی چې د حالاتو ته وګورم کتل ورته انسان نشي او بعضی خلک پروا ور سره نه نو دویم نمبر باندې دغه مظلوم مسلمانانو سره دعا اول پرته دویم نمبر کو مکمل او شنو مدد ور سره کول په دریم نمبر باندې هغه اقتصادي تور کمزوري کول دي او اقتصادي تور هغه کمزوري کیږي په بایکاټ سره دغه د معیشت نه بایکاټ کول دي دغه د مصنوعاتو نه بایکاټ کول دي زما مسلمان نن دومره کمزوري شوی دی چې چینا موږ ورته دهریان وایو دهریان هغه چې موږ وایو کنه یره د خپل کې داسې ظالم دی نه الله مني او نه رسول مني هغه یې سم نه مني الله او رسول یې د نور مذاهب ولا خو څوک الله مني پیغمبر نه مني بعض چې پیغمبر وبدي خو عقیدو کې چې اختلاف چینا ولا دهریان دی اسم نه مني وې دا بس دا نظام دی بس په خپل روان دی هغه هم د انساني بشري دومره احساس ور سره دی چې د اسرائیل د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو وې دا خو زناور دی کې خو د انسانيت قدر وې نشته چې هغه دهریان دی هغه سره دا احساس پیدا کیږي د مسلمان باندې دا غیرت کوي دا وایي چې د لوی کپټنی باندې کړلې بنگلاديش والا کمزور ملک دی دا وایي چې د اسرائیل د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو او زما مسلمان چې ځان ته د مسلمانۍ لوی القابات ور کوي ځان ته لوی د معاشري لوی مسلمان وایي دا سره دا احساس نشته دی داغه د اسرائیل د مصنوعاتو نه بایکاټ نه کیږي دومره خو کولای شو الګا د پیپسي بس کا کنه د دې وجه ته خو صد لوګي نه بنه مړ نشي صدو بس کا کنه کوم مسلمانانو لګ موږ زردا وایو یره سوکو بس کا کنه ولې ونشته څه نور غوډر شي نشته دی کنه خپل د ملک دغه مشروبات شته دی هغه استعمالوه د دین علاوه دغه نور دغه شذونو نه بایکاټ وکړو خو کولای شي کنه ته ځان ته مسلمان وي د مسلمان په تقاضي سره دغه خونخوار ظالمانو چې د ځنګل د درندگان دي چې څنګه د ځنګل هغه درندگان زناور دي هغه د ځان جوړ کړی دي دغه د مصنوعاتو خو چې د بایکاټ کولای شي اقتصادي تور هغه په دې باندې چې ډیر زیات کمزوري کیږي اقتصادي تور هغه په دې باندې ډیر زیات کمزوري کیږي او دغه او څوک چې دا بایکاټ نه کوي نو ګوره په دغه ظلم کې اوس 100% دا خلک شامل دي ځکه چې د اسرائیل سوچ او دغه نظریه دا ده چې اسلامي ملکونو ته زمون کم مصنوعات زی او دغه نه کم ګټه راځي نو هغه باندې هغه صرف بارود اخلي او دغه د مسلمان خلاف استعمالي اسلحه چې څومره جوړيږي هغه په دغه د مسلمان د ملک نه راغلي پیسو باندې جوړي واپس په مسلمانانو چې د استعمالي نو په دغه ظلم کې چې هغه ور سره شامل دي مسلمان بیا دومره نشي کولای چې لکه ته پیپسي نشي پرې خودلې یا ته چې دینو یو بل شي نشي پرې خودلې مسکه ساده وبسکه صحت بدی خي دا د صحت لپاره چې دی ډاکټرانو د ټولو کې چې صحت لپاره موزیر دي ان دا کمی کم نه جو په خپل مو د صحت لپاره موزیر ټول دغه خطرناک شي نه کې چولي دا خو چې دی د ګډرو کې چې منګه کم تیزاب اچو دا ګډرې په صفا کو د دغه ګډرو دا تیزاب چې په کومه فارموله جوړ دي دا پیپسي په دغه فارموله جوړه ده ګری چې کوم تجربه په کې په کوموډي واچو چې په څومره ټیم کې هغه تیزاب اوریجنل تیزاب په دومره ټیم کې نه صفاږي څومره ټیم کې چې دا پیپسي صفا کوي اوس دا موږ ځان چې دې بس ګډرین جوړ کړي دا مرداري او توره چولو یله کته یو مسلمان په تقاضي سره د بشري تقدم رخ کولای شي که تاسو په دې معاشره کې وګورئ کله چا سره نور ګولې ور سره کړي د مېدی ګولې بخوري هر سره د مېدی او مېده د ماشينري دا د انجن دی چې ماشينري دی خراب او ټینشن بده تلګي
نو کنن سبب په معاشره کې تاسو ګوري تقریبا 99% کسان د ټینشن بیماران دي د معدې بیماران دي څه خو دغه مرداري نه دي ټولي فاست فود دي او دغه کولډ ډرینکس دغه شیزونه دي نو دومره ده چې د مسلمان په تقاضي سره دغه مسلمانانو سره په اولنی فرصت کې دعا کول دعاګانې ولړي غوښتل دي کته نشي لا یکلف الله نفسا الا وسعها ته نشي نو دعا باندې خو خله نه ماتيږي کنه دعا خو کولای شي دعاګانې ورله وغواړه مدد مقرر شي مدد ورسره وکا او دریم نمبر هغه اقتصادي تور کمزوري کېدو کې چې د مدد وکا دغه د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړه مکمل ته خو چې تلاش یو ځکه کېره پیپسي ته کېدی وینس کم ساده وبراوړه نه په خپل به دا خلک پری دي یو دکاندار دغه لمو دغه نه ماخله چې دکاندار د سپردو په خپل به پری دي نور شیزونه براوړي پاکستاني او د نورو ملکونو دا براوړي بیا خدا انساني او غیر د مسلمان د بشري تقاضي سره او اسلامي تقاضي سره د مخکې نه خبرو کړله چې انساني تقاضي سره هم چې دی د داونه بایکاټ پکار دی او اسلامي تقاضي سره هم دغه خلکو نه بایکاټ دغه شیزونو نه بایکاټ پکار دی نو چې په دې خبره منګ لږ چې دی عمل وکړو د دعاګانو کثرت مو کو دعاګانې چې دی شروع کړلې دغه مظلوم مسلمانانو په خپل دعاګانو کې شریک کړل او مقرره د مدد امداد عمر سره وکړو او په دریم نمبر د ټول اهم سیس چې دا غوي د شیزونو نه مونږه مکمل بایکاټ وکړو دکان لورځي کوم سیز راخلی الګ د اسرایل مصدقي خپل هغه کوډ دي چې دا خو بریښتا دغه مصنوعات دي او زموږ د جماعت کې دغه فلیکشن لګیدل په دې باندې دغه مصنوعات او دغه متبادل شته دي چې دا د اسرایل مصنوعات دی بایکاټ ته پکار دي دغه متبادل دا شیز دي دا استعمال کا نو کله منګه دا ایمانی غیرت چې دا راوچت کو او لګ دا احساس زموږ سره بیدار شو نو دومره د چې اسرائیل یو موټه اسرائیل یو موټه کده د عرب د وسن شي به غیرت شي کده د عرب حکمرانانو ور یو سپیړه ورک دی به سپیړې من دي یو موټه چې د خلک دي واغه مشران وای سخه چې ټوپونه وای نو د موګي په زور ټوپونه وای خو چې تړلې نو ټوپونه خو چې پرې دی او څو منډیو کې به یې سم نه دغه شانداد دي نورو زموږ د مسلمانانو حکمرانانو چې دی ور سره چې دی هغه شامل دي پکې او یورپی کنټری څومره چې دي امریکا برتانیا استرالیا ټول دغه امدادونه ولله دغه په زور لګیا دي یعنی کو د عربو تلک چې دی هغه زور ورکو نو اسرائیل او د قرآن تقاضا د حدیث قرآن کې الله فرمایي چې يهود دی به د نورو خلکو پشت پناهي به دي ته حاصلې کو د نورو خلکو پشت پناهي ورته نه و نو الله تعالی فرمایي د يهودو حکومت دا یو ورځ هم باقی نشي پاتې کېدلی یو ورځ هم د دې حکومت باقی پاتې نشي خو د مسلمانانو ته لګ چې هغه زاد امر کو بایکاټ کو او دغه خلکو ته لاس وستل نو اسرائیل به خل اسم نه دي نو عرض دا دی چې د موجوده حالاتو په تناظر کې دا زمونږه د بشري تقاضا سره او انساني تقاضا سره دا چې دی فرض جوړیږي چې موږ دغه مسلمانانو چې دا کبي خبره وشولې دعا او مدد امداد او دغه د اسرائیل د سیدونو بایکاټ دي سیدونو باندې عمل وکړو نو کو دا لکه یوسف علی السلام مختصر دا واقع دا کوم چې کله غ بوډه راتله کړه او مالو چې رخصتي و د یوسف علی السلام خریدارې راتله نو چا ورته خو د سترو سپینو ست تل لګي بوډه تا خو چې د مالو چې خریدتي ته بس په دې باندې به یوسف علی السلام څنګه ویل ما تم پته چې په دې باندې مال سوق یوسف علی السلام نه راکې خو کو الله تعالی د قیامت پر ورځ او فرمایي چې زما محبوب پیغمبر خرڅېدو دغه خریداران پاسه او جنت ته ځي نو زمون په دغه خریدارانو کې پاسه نو کم از کم د قیامت پر ورځ کې الله زمونږ نه دا مطالبه وکي چې زما په دغه بندګانو باندې ظلم او ستم کېدو ته مسلمان مې او تاسو ته انسان مې تا دا وسه مدد کړې دي تا له ما اختیار درکړ چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها تا په دې کې په کومه خبره باندې عمل کړي نو کم از کم دا خو ته ویل شي چې الله تلې خو نشم لارې راته بندي وي نو دعا مې ورله غوښتې ده الله په دعا کې مې شامل کړي ستا مدد مې غوښتې دی او مدد طاقت ستا سره و دویم خدا کو چې الله تعالی دغه ظالمانو د مصنوعاتو نه مې بایکاټ کړو نو کېدای شي که دا مونږ کو دا زمونږ الله د قیامت پر دا د نجات سبب وګرځي نو دا لویه خبره ده نو دومره